مختلف ټیمونو کې په مختلف وختونو کې موږ مختلف اکټیویټیز کړي دي د علاقې د ترقۍ لپاره د معاشري د عکاسۍ لپاره د خلکو کې د اویرنس راوستو لپاره په مختلف ټیمونو کې موږ مختلف علي ځلې خپلې کوو کړي هم دي او روان هم دي. خیبر پختونخوا کې تقریبا د 13 سالونو حکومت دی داسې ده کنه جی څه تبدیلی وغیرہ افسان لپاره خبر هر څوک کوي خو اکشن پې نه اخلي. اکشن تاسو څه ته وایي؟ اکشن مطلب دا چې پریکټیکل راوځي او کار به شروع کړي. نو بس زما د ملک سیستم داسې دی مونږ چې دا تبدیلۍ ناره ووایو که نه نو مونږ هم دا ناره ووایو ته چې کوم سوال کوې په ما باندې دا خو زما کار نه دی. زه خو په دې نه یم ذموار چې زه به مثال بیلچا او دغه به ما راغستي که شی زه به ځم او کلوټې به کولاوم او یا به نو په هغې ټیم کې چې شپږ ټیچرانو اوس ما وزټ وکړو هلته پکې 2 ټیچران دي. ډېره د افسوس خبره په کوم سکول کې دا زموږ چیرمین څه زه خو ډېر زیات مطلب دا د سوچ کوم چې د ملاکنډ ډویژن چیرمین د پی ټي آی د هغې سره دا حل نشته دی. هغې ته دا پته نه لګي چې مطلب دا دی چې دا مسله به هینډل کوو څنګه حل کوو به څنګه نو عامه کس ته به دې څه پته ولګي. یقینا څنګه په داسې معاشره کې پاتې کېږو چې پکې سکول شته پکې ټیچر نشته دی. یقینا په داسې معاشره کې پاتې کېږو چې پکې هسپتال شته او په هسپتال کې ډاکټران او دوايانې پکې نشته دی. موږ په داسې معاشره کې پاتې کېږو چې روډ شته خو روډ په روډ باندې حساب نه دی. او یقینا موږ په داسې معاشره کې پاتې کېږو چې دا 2100 صحیح ده 2024 دی خو زموږ په علاقې کې نیټورک کار نه کوي. دا یوازې ستایو شو نه تا د ټولې علاقې هغه دغه راویستو که نه ټولې علاقې یوازې ستاسو خپل دغه نه څنګه چې تا وایي داسې په نورو ځایونو کې هم روډونه داسې دي داسې په نورو ځایونو کې هم سکولونو کې داسې کمې دی د استادانو داسې اسپتال خو که څنګه تاسو وایي دا خو د ټولې علاقې اسپتال دی که نه انشاءالله دا د پوینټ خبرې دي په دې باندې به مونږ د خپلو مشرانو سره په خپل ډېره مننه او ثانک یو سو مچ. مهرباني ډېره مهرباني. السلام علیکم زه یم سلمان او تاسو ګورئ اوپن فایل میډیا. یقینا نن سره په پودکاسټ کې ډېر عظیم شخصیت ناست دی او موږ به په دې پودکاسټ کې په سوشل ایشوز باندې به موږ خبرې کوو. یقینا څنګه په داسې معاشره کې پاتې کېږو چې پکې سکول شته خو پکې ټیچر نشته دی. یقینا موږ په داسې معاشره کې پاتې کېږو چې پکې هسپتال شته او په هسپتال کې ډاکټران او دوايانې پکې نشته دی. موږ په داسې معاشره کې پاتې کېږو چې روډ شته خو روډ په روډ باندې حساب نه دی. او یقینا موږ په داسې معاشره کې پاتې کېږو چې دا 2100 صحیح ده 2024 دی خو زموږ په علاقې کې نیټورک کار نه کوي. یعنې موږ کوم کنیکشن چې دی هغه د دنیا نه کټ شوی دی. دا ډېره د افسوس خبره ده. نن سره په پودکاسټ کې ناست دی چې پاتې شوی دی د پی ټي آی جنرال سیکرټري هم پاتې شوی دی. یقینا د تاجر برادري د دې صدر هم دی او مختلف اکټیویټیز کوي. زما سره نن په پودکاسټ کې ناست دی غلام حسین. صدر صاحب ډېره مننه د ټیم له راکولو. شکریه سلمان خان مهرباني. دا راته ووایي صدر صاحب چې د یو سیاسي رهنما ریسپانسیبیلیټي څه وي؟ ډېره مننه سلمان خان ستا د راتګ او د یو سیاسي رهنما په معاشره کې کار دا دی چې هغه په معاشره کې یو واضحه تبدیلي راولي کوشش وکړي په معاشره کې ښه کارونه وکړي د معاشرې د عوامو دپاره ریلیف راوړي د معاشرې په عوامو کې چې کم بګړه وي کم
لړایانې کم مسلې اغال کی په علاقې ته ترقی راوړي. نو هر سیاسي شخصیت چې د هغوی کوشش دی چې ما په خپل علاقه کې ډېر داسې څه وکړه چې ما د خیر ښېګړې کارونه وکړې، ما خلکو ته خیر ورسولی. او سیاسي شخصیات چې دا ډېر کم کوزي، د هغې وجه دی چې هر سړی په خپل کار په خپل روزګار ورپسې. خو ځینې خلک داسې چې الله پاک هغوی ته دا توفیق ورکړی، هغوی ته دا طاقت ورکړی چې هغه د معاشرې د څه خلکو په کار باندې راشي. نو اصل کې سیاسي رهنما چې دا سیاست چې دی دا خدمت ته وایي، دا د خدمت یو نوم دی. په هغې جذبه سره خلک سیاست کوي او د هغې دپاره چې سیاست ته د خدمت په بنیاد باندې کې په هغې کې بیا مختلف هر قسمه خبرې راتلی شي، هغه سیاسي خلک هغسې کوي. دا دوی چې صدر صاحب تاسو د پی ټی آی چیرمن هم پاتې شوي، داسې تاسو د تاجر برادري یو صدر هم یې، ستاسو خپل ریسپانسیبیلیټي څه ده؟ ستاسو ذمہداري څه ده؟ زمونږ د هغه پورې خو چې مونږ سره څومره زمونږ خپله ذمواري ګڼو، نو هغه مونږ په دې علاقه کې امن و امان، په دې علاقه کې خوشحالي، څنګه چې ما تاسو ته اول وي، په دې علاقه کې ترقي، د هغې دپاره مونږ خپل تګ و دو کوو، مونږ کوششونه کوو چې مونږ خپل علاقې ته بلکې خپل ملک ته مونږ داسې یو ترقي راوړی. په دې خپل ملک کې مونږ په یو کوشش سره روان یو او په هغې کې څه ډېرې خبرې دي چې په هغې کې مونږ کامیاب یو، او څه ډېرې داسې خبرې دي چې په هغې کې مونږ ناکام یو. مونږ کوشش کوو، مونږ د الله نه دعا ګویو چې الله پاک زمونږ د لاس و خپونه هغه کار وکړي چې په هغې کې دې معاشرې ته او دې قوم ته خیر. دا راته ووایي چیرمن صاحب چې تاسو د خپلې معاشرې لپاره، یعنې د اسبن د علاقې لپاره تاسو څه کار یې کړی دی؟ تاریخ پورې نو سلمان خانه داسې ده چې مونږ د روزانه په بنیاد د خپلې حلقې دپاره څه کړي دي، د روزانه په بنیاد چې مونږ سارم پاسو، نو په دې جذبه پاسو، په دې ولوله پاسو چې مونږ خدمت وکړو، چې وځو نو خپل کار وروستو کوو، د قوم او د علاقې کار مخکې کوو. په هغې کې مختلف کاغه د ترقیاتي کارونو په حواله سره دي، کاغه په دې علاقه کې د جرګو مرکو په حواله سره دي، کاغه د خلکو د تاڼو تحصیلونو په حواله سره دي، کاغه د غم خادو په حواله سره دي. نو زه شکر الحمدلله دا په دعوه سره مونږ ویلی شو چې دا یو خبره زه بیا هم کوم تاسو ته چې دا زه د الله د مخې کوم چې زموږ کوشش دی چې مونږ اول د بل یو مسلمان په ښېګړه رالې وروسته هم خپل کار وکړو. نو داسې به زه تاسو ته کوم وایم، مختلف ټیمونو کې په مختلف وختونو کې مونږ مختلف اکټیویټیز کړي دي د علاقې د ترقۍ دپاره، د معاشرې د عکاسۍ دپاره، د خلکو کې د اویرنس راوستو دپاره په مختلف ټیمونو کې مونږ مختلف هلې ځلې خپلې کوو، کړي هم دي او روان هم دي. دا راته ووایي چیرمن صاحب تاسو د پی ټی آی یو حصه یې، داسې ده که نه؟ جی. کله چې پی ټی آی راله د هغو دا سلوګن او دا نارۍ وه چې مونږ یو تبدیلي راولو، جی داسې وکړه. تاسو په خپل معاشره کې یا د پی ټی آی په خیبر پښتونخوا کې تقریبا د 13 سالونو حکومت دی، داسې ده که نه؟ جی. څه تبدیلي پکې راوسته؟ مونږ چې کله په 2013 کې د پی ټی آی ګورنمنټ جوړ شو، یو کمزوری ګورنمنټ و، خو په هغې وخت کې به زه دا ووایم چې ښکاره خبره به وکړو چې اسټیبلیشمنټ د پی ټی آی خلاف نه و. نو زمون خان صاحب چې کله بارو عمران خان، نو هغه ډېر ښه اصلاحات په دې صوبه کې وکړه. هغه که ته د استادانو په شکل کې ګوري، یو قابل استاز دپاره ان ټي ایس ټیسټ مقرر کو، په هغې باندې قابل استادان برتی شو، هغه به قابلان شاګردان جوړ کړي. د هغې نه علاوه که تاسو په صحت باندې نظر واچوئ چې په هسپتالونو باندې هغوی ډېر ښه کار وکړو. داسې که تاسو په پولیس باندې دغه وکئ، مخکې به د ایم پی اے د کټ خپې ته یو کس ناست و چې ما استاز کړ، نو هغه به 10 یا 12 پیلو یا به پاس و، هغه چې استاد شو نو هغه به په خپله څه نه ورتلو، نو شاګرد ته به یې څه ویلي وي. په هغې بنیاد باندې داسې ډېر مختلف قسمه اصلاحات چې دي نو د خان صاحب په دور حکومت کې زموږ په صوبه کې شوي دي. بیا د هغې نه بعد چې کله اسټیبلیشمنټ د پی ټی آی خلاف شو چې خان خو په دې ټوټل ملک کې یو تبدیلي راولي، یو سیستم راولي، په هغې بنیاد باندې لکه زموږ سیستم چې دی هغه په ښکته باندې راغی. نو حقیقت دی دا څنګه چې تاسو وایي چې 13 سال کې څه وشو، نو زه خو دا په دعوه سره ویلی شم چې اولنی ګورنمنټ کله د پی ټی آی جوړ شو او دغه خلک د پی ټی آی خلاف نه و، نو دومره اصلاحات شوي دي چې دا به په 75 یا 76 سال کې په پاکستان کې دا اصلاحات نه شوي، کوم چې په 2013 نه د 18 پورې شوي. چیرمن صاحب زه به د میانې د وټاله د کشمیر یا د ډیرۍ خبره باندې کوم، زه به د ازبن خبرو کوم. په ازبن کې تاسو هم پاتې کېږي، ټول پکې پاتې کېږي. دلته چې باران وشي څنګه حالات وي، دا اوبه به د روټونو باندې راخوشي وي، داسې ده که نه؟ تاسو د خپلې معاشرې لپاره څه پازیټیو څه بهتري ده پکې راوسته؟ د دې دپاره موږ ډېر څه کړي دي. څنګه چې تاسو ووایي که نه، د اوبو دا د مین ټیک سوال یې وکړو که نه، دا یوازې د ازبن بازار مسله نه ده که پکې عوام تېرېږي هغو ته دا دی کېږي. بلکل دا یوازې د ازبن مسله نه ده،
دا ته چک درې ته ورشه دا به ته په سیند کې رواني مثال په خوړ کې به رواني دا ته ګل آباد ته ورشه دا ته کتیاړی ته ورشه دا چې ته مختلف څومره بازارونه دي یا څومره روبیا پورته دي غرونو ته لاړ شه خپل کلي ته لاړ شه اوټاله ډیرۍ ته لاړ شه دا اوبه چې دي دا به ټول ستا په دې روډ بهیږي هر سړي د خپل پټي نه کلوټې بند کړی دی اوبه یې روډ ته کړي دي او دا د یو ځای مسله نه ده دا د ټول زم چې د ټول خیبر پښتونخوا مسله ده تاسو خپل روډ لور شئ که پرز کا پاغي باندې چې کم پخوا به په دې دغه کې وي که نه دا ویدار اوبرغختې نه د بله پورې به اوبه دغه کې ده اړې په خپله چوه باندې خو اوس چې دا روډونه راغلي دي نو زمونږ هغه خلک وایي پښتو هغه متل دی وایي د پښتون هر څه بېلارې دي خو اوبه یې په لارې دي نو دې روډونو ته یې مخامخ کړي کلوټونه خلکو بند کړي دي نالۍ یې بندي کړي دي د دې دپاره موږ په مختلف ټیمونو کې مختلف مسلې موږ ته راغلي دي موږ په خلکو پسې ورغلي یو چې د کلوټ کې بند کړی دا کولاو که خو چونکې څنګه چې تاسو خبره وکړه دلته کې دا انتظامي رټ دومره کمزوری دی چې هغه دغه زورور خلک هغه چیلنج کوي که مونږ چا رپورټ وکړو نو هم هغه بیا تاریخونه کوي او کیسونه چلی هغه ډېر یو اوږد پراسیس دي د هغې نه تېرېږي اتارټي دا ستاسو خو پاور دی بیا هم تاسو داسې خبره کوئ نو سلمان خان اتارټي تاسو دا خبره کوئ نو بیا خو به زه مطلب دا دی خبره به کوم زه خبره به وکړم اتارټي د انتظامیې سره یي اتارټي د عدالت سره یي زه نو عدالت یم نو زه انتظامیه یم که زه اوس فرض کا په یو سړي پسې ورشم چې تا دا کلوټ بند کړی دی دا ته کولاو کو داسې شوي دي خو اوس که فرض که زه په میډیا تا ته وایم چې د چا څه شوي یا څنګه چللی نو هسې مناسب نه ده داسې شوي دي چې زموږ پکې جګړې راغلي د خلکو سره بیا پکې پولیس راغلي خبرې بیا عدالتونو ته تللي دي په عدالتونو کې پکې کیسونه چلېدلي دي نو بس زما د ملک سیسټم داسې دی مونږ چې دا تبدیلۍ ناره ووایو که نه نو مونږ هم دا ناره ووایو ته چې کوم سوال کوې په ما باندې دا خو زما کار نه دی زه خو په دې نه یم ذموار چې زه به مثال بیلچا هغه به ما راغستی که شی زه به ځم او کلوټې به کولاوم او یا به سړي ته وایم چې دا دې ولې بند کړی دی دا خو د انتظامیې د پولیس او د عدالت کار دی د پولیس دا کار دی چې د سړی رپورټ کی بیا د عدالت دا کار دی چې د سزا کې دا کلوټ کولاو کی خو چونکې دلته د بدقسمتۍ نه هغه سیستم چې دی د نش برابر دی چیرمین زه خو ډېر زیات مطلب دا د سوچ کوم چې د ملاکنډ ډیویژن چیرمین د پی ټی آی هغې سره دا حل نشته دی هغې ته دا پته نه لګي چې مطلب دا دی چې دا مسله به هینډل کوو څنګه حل کوو به څنګه نو عامه کس ته به دې څه پته ولګي سلمان خانه زه خو مونږ خو یو پرد یو چیرمین زه د ملاکنډ ډیویژن د خبره تا وکړه زه د ویلپیروینګ جنرل سیکرټري ما داسې ده حالې شتي حالې مونږ راایستیم دی مونږ یې راوباسوم خو زه تا ته دا وایم دا حال نشي لکه اوس تا فرض که اوبه روډ ته درکړي کلوټ دې بند کړی دی نو زه به په تا پسې لوړ دوړم چې تا کولاو که ستا الله پاک شعور درکړی زه دا وایم د دې خلاف اکشن واخلي که نه څنګه اکشن واخلو مطلب دا تاسو ورته پوهه کوي که نه اخلي چې تاسو بیا انتظامیه ولې ته ووایي ما خو دا دومره اوږده خبره چې تا ته وکړه نو ما تا ته دا ووایي چې په دې کې په یو کلوټ دوه باندې زموږ کیس چلیږي باقاعده په عدالت کې په دې کې زموږ کیس چلیږي ما خو تا ته ووایي چې انتظامیه هم پکې ملوث کړی دا مې ته وایي چې نوم درته نشم اخیستی جګړه پکې شوې ده په دې کلوټ بندولو باندې نو دا خو یو ځای نه دی ما خو تا د هسبند بازار یوازې نه دی څنګه چې تا وایي زه د ټول ملاکنډ ډیویژن د ویلپیروینګ د ودې په لیاز چې شي نو جنرال سیکرټري ما دا یوازې د هسبند بازار یو شو خو نه ده دا د ټول علاقې شو دا د ټول خیبر پښتونخوا شو دا زه ستاسو د کیمرې په وساطت سره زه د ډي سي ته زه مثال کمشنر ته دا خبره کوم چې په دې باندې پکار ده چې انتظامیه په دې اکشن واخلي او موږ بار بار په دې کې درخواستونه ورکړي دي دا یوازې د هسبند بازار یو شو نه ده دا بلکې زه به وایم چې د ټول ملک شو دا ته چې کراچۍ چې کله باران وشي تا کراچۍ کتلې ده تا لاهور کتلی دی هغې کې دغه د خلک پکې په ټوپانو باندې ګرځي نو د دې ال رایسته دا د حکومت کار دی دا د یو پرد کار نه دی دا پرد نشي رایستی دی دغه دا هلته چې هم اوبه دغه کېږي هلته به هم څه لارې بندي داسې نه ده چې په هغوی یا سمندر راوړي یا پې سیند راوړي په کراچۍ یا په لاهور باندې سیند راوړي یا سمندر لارې بندې دي کم چې د وتو لارې دي کم کلوټونه دي کمې خوړګۍ دي هغه خلکو بندي کړي دي او په هغې وجه باندې ټول ملک چې دی نو هغه چې لږ باران هم وشي نو هغه د سیلاب شکل چې دی اختیار وي دا راته ووایي چې امین صاحب ما په شروع کې وي په دې سوشل ایشوز باندې خبرې اترې وکړې یعنې زموږ په علاقه کې روډ شته خو روډ په روډ باندې حساب نه دی اسپتال شته خو پکې ډاکټران نشته دی د دې څه وجوهات کېدای شي یا د دې ریسپانسبل څوک دی اصل کې د روډونو په مد کې خو زه دا ووایم دا زه په دعوه سره ویلی شم چې پی ټي آی د روډونو په مد کې څومره کار وکړو زموږ د بدقسمتۍ به ورته زه ووایم لکه تا وختي د وټاله او دغې روډونو خبره هم وکړه زه به ورته دا بدقسمتي ووایم چې کله په 2018 کې خان صاحب وزیر اعظم شو په صوبه کې زموږ د پی ټي آی حکومت راغی په هغې سره
دلته کې د کارونو یو جال چې دی دا بچاو شو په دنیا کارونه شروع ټنډرې کېدې په 2021-22 کې بیا د خان صاحب حکومت چې ختم شو پی ډي ایم راغی دلته کې د صوبې او د مرکز په منځ کې هغه ټسل او سیستم جوړ شو بیا د هغې نه بعد چې کله صوبایي حکومت زموږ ختم شو پی ډي ایم راغی په پی ډي ایم په دور کې د دې نه ټول پنډونه چې دي اسلیپ شو او واپس لاړه کارونه پاتې شو په هغې بنیاد باندې بیا په هغه وخت کې چې په 500 روپۍ یا 2500 روپۍ د سیمټو بوجۍ وه بیا چې د پی ټي آی حکومت جوړېدو نو 1300 او 1400 روپو ته ګرانۍ خو دومره ته لاړه د پی ډي ایم په دور کې ګرانۍ چې د اسمان پورې ورسېده بیا ټیکدارانو د هغې نه انکار وکړو چې موږ په هغې ریټونو باندې دلته کار نشو کولی لکه 25,000 روپۍ د تارکولو دغه د ټنو چې کله پی ډي ایم حکومت ختمېدو په صوبه کې بیا پی ټي آی راتلل په دغه ټیم کې 18,000 روپو ته د تارکولو ټن رسېدلی نو څومره روډونه چې دي دا ټول منظور شوي روډونه دي په دې ټولو ته به ویني چې یا به کټینګ پې شوی یا به پې روړی پرتی خو د پنډ د نه وجې نه په هغه ټیم کارونه ونه شو اوس ټیکداران په دې باندې دغه دي چې بای دا موږ ته نقصان کوي هغه په کروڑونو روپۍ نقصان او په لکونو ټیکدار ته کوي نو اوس د صوبایي حکومت دا دغه دی چې دغه کارونه به بیرته کینسلوي او دا به واپس ټنډر کېږي په نوي ریټ باندې انشاءالله چې دغه مسلې به د هغې سره ختمې شي دا ته وایي چې امین صاحب بله یو اهم ایشو زموږ په علاقه کې چې ده هغه د جنګلات چې دی د یخ ختمیږي تاسو ته پته ده چې نختر غټیږي خپل هایټ ته رسي باندې تقریبا 40-50 سال لګي داسې دي که نه بالکل او خلک لګیا دي دا جنګلات ختموي د دې سمګلینګ کوي یو خو لکه دغه مجبوري وي سره د کوټه جوړوي دغه جوړوي that is something else خو خلک چې دی که نه نختران خرڅوي دا مې ښه پوینټ دی اصل کې داسې ده که نه زموږ د یادو د نختر په یوه څانګه د سرب په یوه څانګه خلکو به په یو بل پسې ټوپک تلاس کوو دلته په تاڼه کې به په یو بل رپورټونه کوو زه د دې میډیا په ذریعه باندې دا خبره کوم د دې ټول نقصان چې څه وشو دا زموږ د پارس د محکمې نه او د انتظامیې نه دا د هغوی د دې ذموار دي چې ولې داسې وشوه دیو خلکو سره دومره سختي وکړه چې د خلکو بالکل 100% دا سوچ شو چې زما دا ونه زما دا نختر زما دا ځنګل زما دا پټۍ زما نه سرکاري شو دیو دومره سختۍ سره هغه سیستم وکړو د خلکو سره چې خلک اوس دې ونې ته د دشمن په نظر ګوري دا ونه چې یې نو کټکۍ چې زما پټۍ خالي شي موږ بار بار ډیپو ته ویلي موږ رینجر ته ویلي چې تاسو راشئ د خلکو سره میټینګونه وکړئ یو اویرنس یو سیستم یو پوهه په دې خلکو په ذهن کې راولئ موږ به در سره یو چې دا ستاسو ځنګلي دي دا ستاسو ونې دي موږ یې د نه چېرته نه وړو دا ستاسو پټي دي ستاسو پراپرټي ده دا به ولاړ خو موږ چې خفه کېږو نو په دې وجه خفه کېږو چې دا بې درېغه کټایي کېږي د دې نه ملک ته نقصان دی دلته کې ملک ته د 30% ځنګل ضرورت دی زمونږ ځنګل چې دی د 100% نه راښکته دی دلته د ابو هوا مسله ده تاسو دا خلک صرف په دې خبره باندې پوهه کوي که بیا د چا د خپل ضرورت خبره لکه څنګه چې تا ووي خپل کور لتي ونه کټ کوي لرګي له کټ کوي دا خبره د سواني له کټ کوي یا ضرورت ته چرته کې مثال بچی وته بیمار دی نو هغوی ته تاسو په دې باندې سمه وایي نو دا د بې درېغه کټایي چې دی دا خلک د خپلې ونې داسې بې درېغه نشي کټ کولی او دوی دومره سختي وکړه په څه ټیم کې چې د هغې نه مکمل د خلکو ذهن داسې جوړ شوی خو زه د دې میډیا په ذریعه باندې ستاسو په وساطت سره د قوم ته هم دا وایم دا ځنګلې چې دي دا زمونږ د سباون یو ستوري دي دا زمونږ د بچو یو رڼا ده د دې سره د ملک تباهي وشوه دا څنګه چې تا ووایي ځنګلو سره د ملک تباهي کېږي بالکل د ابو هوا په نسبت اوس چې دا بارانونه نه کېږي دا څه وجه ده تا ته پته شتي په هر ملک کې لکه زمونږ په ملک کې د 30% ځنګل ضرورت دی زمونږ د ځنګل دغه چې دی دا هغه 100% دی 23% لکه موږ ته نور ځنګل بوټي لګول پکار دي او هغه 100% هم ښه بې درېغه کټ کېږي نو دا بالکل زه د قوم ته هم دا اپیل کوم دا د دیو ونې دي د دیو ځنګلي دي د دې سره د ګزاره وکړي دا دې نه کټ کوي دا به سبا له د دیو د بچو په کار راځي د دیو به په کار راځي او سرکار د چا نه وړي نه ده سرکار پالیسي هم دا ده چې سرکار دا ونه چېرته نه وړي لکه اوس دا کم نختر چې په دې دغه ولاړ دي په دې غر باندې د سرکار صوبایي حکومت د دې دپاره دا خبره نوټ کوئ تاسو صوبایي حکومت د دې دپاره یو پالیسي جوړه کړې ده او هغه پالیسي دا ده چې هره درېیمه ونه چې د هغې نه 3 فوټ پیته تاویږي 3 فوټ نه دی 36 انچ چې کم راځي نو دغه ونه به هغوی تا ته دغه کوي ښه باقاعده نشان به پې تا ته لګوي دا ونه ته کټ کولی شي دا ته بیا کراچۍ ته رسولی شي دا ته لاهور ته وړی شي ته یې دلته کې د سواني په ریټ باندې دغه نختر ته په 10,000 روپۍ مثال ونه خرڅه کړي یا په 5,000 روپۍ ثابته ونه خرڅه کړي ته چې د سرکار په ترو کټ کړي که نه سرکار ستانه پکې دا خبره ده تقریبا 15% بره چېرته څه لږ غونته کې څه شی اخلي د کټینګ او دغه نو کټ په د لم سرکار کي وی به د لم سي او طالب څو پیسې درکوي
تا په 10,000 روپۍ ثابت ونه خرڅه کړې ده او طالب په 3 او 4,000 روپۍ یو فوټ خرڅ کړي نو ستا یوه ونه چې کم از کم نو 20 فوټ پای نو 20 له ته په 3 کې ضرب ورکړه دا تقریبا چې په 3,000 روپۍ فوټ شي نو دا په 60,000 روپۍ ستا یوه ونه خرڅېږي نو که 10,000 سرکار ته لاړې شي نو هغه 10,000 باندې به دې په دغه ځنګل کې بیا بوټې نه هلئ ونه به پرې نه هلئ نو ستا دغه څه شو ستا د 10,000 نه خبره 50,000 ته لاړه په ځنګل کې به درته دغه هم وکړي دا ونې به درته هم نه لیږي نو دا خو د دې لپاره صوبایي حکومت ښه اقدام کړی دی خو زموږ په خلکو کې هغه اویرنس او هغه سیستم پوهې نشته دا راته وویل چرمین صاحب چې نن زموږ په علاقه کې یو هسپتال دی همدا هسپتال دی هلته ډاکټران چې وي تقریبا د 9 بجو نه راځي د 1 بجې پورې 2 بجې پورې تین اخوا ډاکټران پکې نه وي وجه څه کیدای شي حل یې څه دی او ریسپانسبل څوک دی ال خدا دی دا اصل کې دی رئیسي دی زموږ هسبند بازار هسپتال اوس د کټیګري ډي ته زما په خیال سره دی یس د تا وړي بلډینګ پکې شروع دی د بدقسمتۍ نه داسې ده زمونږ که فرض کړو سړی ډاکټر جوړېږي که نه نو چې دا سکول کې د ماشومان نو اکثر دا خبره کوي وایي زه به ډاکټر جوړېږم د قوم او د عوامو خدمت په کومه که نه نو هغه چې کله بیا ډاکټر جوړ شي نو هغوی بیا دغه پیسونو ته او دې خبرو ته ډېر زیاته توجه شي لکه د هغه د قوم هغه د خدمت خبره د هغوی نه هېرې شي نو دغه شانتې دلته کې ښه ډاکټران راغلي هم دي څه وخت کې په ډیوټو باندې هم پاتې شوي دي بیا هغوی خپل یو کوشش داسې کړی دی چې هغه د دې ځای نه واپس تللي دي چکدرې ته تللي بټخېلې ته تللي چې هلته د هغوی غټ غټ کلینیکونه دي او خپل دلته د هسبند باندې یو هسپتال دی پکې د دوی دومره مشهورتیا نه کېږي په هغې بنیاد باندې دیو دلته ډېر ټیم نه پاتې کېږي خو د هغې علم انشاءالله دا دی چې اوس څنګه هسپتال تاسو بلډینګ نه شروع دی ډېر زر د په دې به هم انشاءالله لکه که زمونږ د علاقې چې څوک بیمار شي هغه موږ چکدرې ته وړو جی که چکدرې نه هم بیا مطلب دا دی وایي چې بړخیل او بړخیل نه اسلام آباد او پېښور ډېره ګرانه ده چې دا په اصلیت کې به دې کې مریض ایکسپایر کېدی هم تاسو د چکدرې خبرو کړه چکدره خو هم زموږ لوکل دی که نه چکدره کې به مخکې د 30-35 هزار بیمارانو په دې کې کته کېده اوسې د هسپتال په حواله سره خبره دې وکړه چکدره انشاءالله زموږ ایم پی اے صاحب زموږ د پارټۍ نور مشران هغه د چکدرې هسپتال هغې ته ورسو چې زموږ اوس د کال 3.5 لاک بیماران چې دي په تېر کال کې په دې کې دغه شوي دي راغلي دي او دوی علاج شوی دی 3.5 لاک دغه شانتې د هسبند هسپتال چې دی دا زموږ د الله نه امید دی انشاءالله چې دا به هم د چکدرې مقابله هسپتال جوړېږي په دې کې به هم ښه ډاکټران راځي څنګه چې اوس تاسو وینئ چې شړ پروت دی څوک ورته نه راځي بل زه دې خلکو ته دا خبره هم کومه زموږ د خلکو یو ماڼ هم جوړ شوی دی سرکاري هسپتال ته څوک ورځي هم نه اوس چې هم د 1 بجې پورې کم ډاکټران دي که نه په دې هسپتال کې د سوات نه راځي دلته کې څو ډاکټران اوس هم تکړه ډاکټران دي دلته کې لیډي ډاکټره ده پکې د سوات نه راځي خو زموږ د خلکو ماینډ داسې جوړ شوی دی چې هغه سرکاري هسپتال ته نه ورځي ته پرایویټ هسپتالونو ته ورشه مخې ته دومره ګڼه ناسته د دنیا خلک خو دلته کې دې ته نه راځي زه هم دې خلکو ته دا اپیل کوم دې سرکاري هسپتال ته دې راځي د 1 بجې پورې چې څنګه تا وي ښه ډاکټران دلته کې ناستي د اوپیډی ټیم مثال د 1-2 بجو پورې دی دلته چې هم دا خلک د نور هسپتالونو ته راځي دغه د 1-2 بجو پورې راځي بقایا غټه ایمرجنسي چې راشي خو نه دلته دوی هینډل کولی شي او زیاتتر چکدره بټخېلې کې هم نه هینډل کېږي زیات پېښور ته ځي سوات ته ځي نو انشاءالله موږ به کوشش کوو چې دا هم د چکدرې مقابلې هسپتال جوړ شي دا راته ووایي غلام حسین د خپلې معاشرې د خپل هسبند د خپل دینځۍ دپاره څه سوچ لري او څه کار به کوي زه مونږ خو ما تاسو ته اول هم زه به دا ووایم چې یو قسم دوباره خبره شوه خو مونږ یو دا سوچ لرو چې زموږ په علاقه کې امن و امان وي زموږ په علاقه کې خوشحالي وي او زموږ په علاقه کې ترقي وي زموږ په علاقه کې څنګه چې په نور ځایونو کې دي په اسلام آباد کې دي د ملک په نورو ښارونو کې امن و امان دی موږ وایو چې امن و امان وي بلکې زه به ټول ملکنډ ډویژن خبرو کوم د ټولو پښتنو خبره به وکړم چې زموږ کوشش دا دی زموږ سوچ دا دی زموږ د الله نه دعا ګویو په دې باندې چې الله په دې پښتنو په دې خاوره باندې امن راولي چې کله امن بیا ارسئ چې کله امن نه نو بیا هېڅ هم نه زموږ پښتانه چې دي بې درېغه یو بل قتل کوي د بار نه د نورو خلکو موږ ته سترګې دي زموږ خلک قتل کېږي زموږ ادارو افسران زموږ د ادارو بچي چې دي قتل کېږي زموږ خو د ټولو نه لوی سوچ دا دی چې زموږ په علاقه کې امن و اماني او چې کله امن و اماني بیا هر څه برابر وي هر څه ټیکې خوشحالي ترقیاتي کارونه شو یا دا خبرې شوې دا خو زموږ حق دی دا زموږ د ټیکسونو پیسې دي دا په مختلفو ټیمونو کې به موږ ته کېږي اګه د پی ټي آی حکومت یو که د بلې پارټۍ حکومت یو که هغه د اسټیبلیشمنټ حکومت نو کارونه خو الریډي روان کارونه دي دا به کېږي خو موږ په دې علاقه کې امن غواړو
موږ خوشحالي غواړو، موږ سوکالي غواړو، موږ د الله پاک نه دعا کوو چې الله پاک زموږ په دې ملک کې او په موږ په دې خطه کې په پاکستان کې خصوصا په خیبر پختونخوا کې په ټول ملک کې زموږ الله امن راولي ان شاء الله چې درس به ټیک ټاک وي. نو تاسو څه اکشن اخیستی دی؟ مطلب دا ستاسو حکوم دی، ستاسو سره اتارټي دی، ستاسو سره دغه ده چیرمین یې صدر یې؟ ما خو تاسو ته ووایي موږ په مختلف ټیمونو موږ هر ټیم په اکشن کې یو. که اوس هم د امن و امان په حواله سره څه خبره موږ هر ټیم په اکشن کې یو. داسې نه ده چې بس د امن لپاره خبره هر څوک کوي خو اکشن پې نه اخلي. اکشن تاسو څه ته وایي؟ اکشن مطلب دا چې پریکټیکل راوځي او کار به شروع کړي. موږ خو پریکټیکل راوتي یو، موږ خو پریکټیکل کار شروع کړی دی د 2008 کې چې کله طالبان دلته راووته. ما چې څنګه وویل چې زموږ په علاقه کې ډېر مسایل دي، سم په بیان کړو سم نه دي که زموږ په دا 2026 دی 2100 صدي ده او موږ د نیټورک نه محروم یو. زموږ سره کم کنیکشن چې د دنیا سره دی هغه زموږ کټ شوی دی. دا ډېره د افسوس خبره ده چیرمین صاحب. بله خبره دا ده زموږ مطلب دا دی کم ټیچران چې دي سکول شته خو په هغې کې ټیچر نشته دی. پرون ما وزټ وکړو نو ټیچران پکې د کم ځای نه چې ما دریم څلورم کړی دلته نو په هغې ټیم کې چې شپږ ټیچران وو. اوس ما وزټ وکړو هلته پکې 2 ټیچران دي. ډېره د افسوس خبره. په کوم سکول کې؟ دا زموږ په علاقه کې سکول دی. دا کوم سکول دی؟ موږ چې ورغلي کامل سکول دی جی. تعداد پکې څومره ماشومان؟ 150 150 دې لپاره 2 ټیچران دي. نو هغه ووایي چې دا موږ ډېر زیات په مشکله باندې هینډل کوو او ښه دی حکومت ته هم پته ده هر چا ته په اکشن پې نه اخلي. خیر اوس خو تاسو استادانو خبره وکړه څنګه په نورو حکومتونو کې چې څنګه استادان هم په دې باندې د پی ټي آی د حکومت نه ډېر زیات خفه دي. د هغې وجه دا ده چې دلته کې ای ټرانسفر پالیسي ده. دلته نه استاد داسې ټرانسفر کولی شي چې لکه مثال په یو ځای کې ضرورت یو دی ځان ټرانسفر کړي. لکه دا خو د غرونو لرې لرې سکولونه دي، هر سړی کوشش دا کوي چې زه نږدې ځای ته لاړې. واحد پی ټي آی د چې هغوی په دې باندې دومره دغه دی بین دی که یو سړی خامخا بیا هم کوي نو وزیر اعلی پورې به ځي نو د هغې نه بعد به دغه کېږي دا ټرانسفر کېږي. کېدای شي دا څنګه چې تاسو ووایي دا به ایټا ته تللی یا به این ټي ایس ته تللی د دې کمی چې دي انشاءالله دا به هم پوره شي. داسې مختلف سکولونه شته دا څنګه چې تاسو ووایي چې په هغې کې کمی دی. کوشش دا دی د پی ټي آی زموږ د ټول نه اولنی کوشش دا دی په ایجوکیشن باندې او په صحت باندې په دې باندې مکمل د پی ټي آی فوکس دی. نو چې کوم ځایونو کې کمی هغه به هم پوره شي موږ به کوشش کوو. خو دا اصل کې څنګه تاسو ووایي دا کمی د اوس نه دی چې دا په دې 2010 کاله کې یا په 8 کاله کې یا په دې کې جوړ شو. دا کمی چې دی دا ډېر ټیم نه را روان دی په دې ملک کې. لکه هغه ادارو ته لکه موږ وایو چې بهتري پکې راشي نو د هغې دپاره به موږ ټول په شریکه باندې کوشش کوو. په شریکه باندې به د هغې دپاره خپل ته ګوده وکړو. لکه اوس تا ووایي موږ ته یوړو پته نشي چې دغلته کې 150 ماشومان دي او 2 استادان دي نو دا حقیقت دی دغلته کم از کم 15 استادان پکار دي دغلته کې که نه 15 شپږ پکار دي نو 2 استادان حقیقت دی چې 150 ماشومانو ته بس سبق دغه کېږي که نه. داسې دا مختلف مسلې دي او دا ډېر لوی ملک دی او ډېره لوی علاقه ده او د ډېر وخت نه وروسته پاتې شوې ده نو کوشش باندې انسان ملامت دی او هغه به مونږ کوو خپله وکړو. چیرمین صاحب دا راته ووایي نن سبا زموږ کم نوی نسل چې دی پکې چرس آیس بنتیایي زیاتېږي وجه څه کیدی شي؟ نو د دې خو د ټول نه لویه وجه دا کیدی شي چې یو د مور و پلار غفلت. لکه بچی چې د کور نه وځي نو پکار ده چې د هغې خپل مور و پلار هم دا تپوس وکړي چې دی چېرته تللی او په څه ټیم راغی دی د چا سره کینی د کمو خلکو سره یې تعلق دی او سکول ته دی تللی دی که نه دی تللی. دا خو ماشومان دي د هغوی خو ذهن کمزوری دومره پته هغوی ته نه لګي. زما د خیال مطابق خو د ټولو نه لوی کمی د مور و پلار دی پکار ده چې د خپل بچي خیال وساتي. بیا دویم د استادان هم په دې کې راځي هغوی ته هم پته لګي چې دا ماشوم په کم حساب باندې دی. او د هغې نه علاوه دریم کمی چې زه به دا ووایم چې هغه زموږ د سټیټ دی د انتظامیې دی پکار ده چې کوم ځای کې چرس آیس. ستاسو د انتظامیې نه څه مراد دی؟ ستا پولیس یس ستا په انډر کې دي که زما نه دي انډر کې د هغې خپل افسران دي. ګوره صرف ستاسو مطلب دا دی ستاسو دومره د حکم نه چلیږي ستاسو په پولیس باندې بالکل نه چلیږي. ګوره دا یو سړي خپل دغه دی د خپل حدودو پورې خپل لیول وي د خپل لیول وي که نه. یس لکه زموږ دا لیول دی که فرض کا یو ځای کې یو غلط کار کېږي زموږ پولیس خبرول دي. مثال ای سی چو دی د هغې لوکل ډي اس پي دی ډي پي او دی هغه خبرول دي چې په دې ځای کې دا چل کېږي چې هغه دې ته بانې ګوري یا بیا پولیس هغه کاروایي هم کړي. تاسو ګوره پریکټیکلي خبرې زه تاسو ته کومه
پولیس کاروایی وم کی هغه نشاور چې څوک نشي خرڅای هغه سړی غریبدار هم کی هغه عدالت ته پات کړو کې مخامخ هم کی خو ستا د عدالت ستا د عدلیه دا سیستم دی کنه اچ کم غوان غواړي او کم سیستم غواړي هغه ستا پولیس هغه ته نشي برابرولای نو د سره به 2 کیلو چرس نیولي خو په 3 ورځ باندې یا ایس په سره نیولي خو په 5 ورځ یا په 10 ورځ چې دین دغه سړی به د عدالت ډیرینه بار تر اوته دا به بار ګرځي کنه نو د پولیس خو کار نیو دی که پرز کما تاسو وخت هم وي کدلته کې یو قانون جوړ وي عدلیه په لیول باندې او دیو په صحیح مانو باندې سزا ورکولای شوی چې یو نشئی ته ونی سر چې د آیسو کار کوي د چرسو کار کوي او دې ته سزا کا شل کاله سزا کا ته عمر بر قید کا چې د کری یو سړی نو هغه به سوچ کې چې پلان کې په جیل کې دی زدا کار نه کومه خو هغه پوهیږي چې زبر شرم دی په شرم خود دغه خلکو سکار نشي کم چې دا شیزونه خرڅي نو دا غوي خو په معاشره کې صحیح عزت نه دا غوي په شرم سکار نه نو دا غوي خو دغه سوچ ته چې زبر یو لساته ورځې دی کوم د غم شم غریبتارم شمه خو بیرته بیا راوځم زما د ملک ټول سیستم چې د عدالتونو باندې دی په کار د چې زمونږ د عدالتونو سیستم خدای سیټ کی او زمونږ د هرمن سفدار ته په اخیرانه راته وایي ما چې اسمه سوشل ایشوز بیان کړه تاسو پکې یو چې دی کنه تاسو پکې دا وایي کنه په دې باندې به کوشش کوم او دا به حل کوم بالکل زمونږ ما راته وایي زمونږ په علاقه کې چې دی کنه مختلف دغه دی پکې یو پکې د سکول د ټیچر د پکې کمی ده یو پکې د هسپتال دغه د پکې ایشوز ده پکې نتورک ایشوز ده پکې د روډ ایشوز ده پکې تاسو مطلب دا دی چې د اکشن په واخلې د ام ان ای نه ام پی ان تاسو ډیماند وکړي بالکل تاسو چې کوم خبره وکړي دا یوازې ستایو شو نه تا د ټول علاقې هغه دغه راوستو کنه ټول علاقې یوازې تاسو خپل دغه نه څنګه چې تا وې د په نورو ځګونو کې مرودونه د سړي د په نورو ځګونو کې سکولونو کې د کمې د استادانو د هسپتال خو څنګه تاسو د ټول علاقې هسپتال لیکنه نو ان شاء الله دا د پوینټ خبرې دی په دې باندې با مونږه د خپل مشرانو سره په خپل کابینټ کې په خپل ملګرتیا کې په دې باندې مونږه په خپل میټینګ کې په دې به یو خپل جامع خبره کوو د دې به ان شاء الله مونږ لرو بس ډیر مننه او ثانک یو سو مچ مهرباني ډیره مهرباني تمام